الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ہزار ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکری رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او یا رسول اللہ استاتر مخا شمس و ماہ تابان صدی استاتر زلف و سنبل گل و ریحان صدی او نور خوبان لکا ذرے او تخورشید یہ دا خورشید مخ کی ذرے دا جہان صدی او ستا دا سرو او دا خوگو شنڈ پا مخ کے لال صدی نبات صدی مرجان صدی او تچک دے قدم دناس پا کم از مکا فرش دا روح بغڑوم پر چشمان صدی او حجاب لرکڑ تر پاک رخسار دل برا قربانی کی ملک جن و انسان صدی او محمد امین یوتانا نتیری گی تیرے دل ورخلعین و لعان صدی او دزل سر دستر گتور در قربان زسر دپلار او نور در قربان قربانی میں استاد در پخاک نصیب شاہ ہزار زل درب دلور در قربان او ہم داستا خخوی میں تاتا وسیلہ دے زمانشت اثر نور در قربان د مولا د پار لاس راکا چه پاسم پاتے شویم د زور در قربان او د هجران د لاس ظلم زولن شوی هم جسم شل اسپور در قربان او د محمد امین غمخور بیلتا نشتا د محمد امین غمخور بیلتا نشتا اے د خوار زار غمخور در قربان درود شریف شوق و محبت صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین دیر و عزت مند و مشران و کشران در رب العزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چمونگا و تاسوی دوان جہان و سردار آقای نامدار اخبر امت غمخوار اخبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با امت کے مومنان مسلمانان پیدا کری الحمدللہ رمضان المبارک پا واللسم باندے دا کفر و دا اسلام یو عظیم مارکہ شویدہ چاگے تا مارکہ دا بدر وی او ستچ یوم الفرقان وی پا کم ورز باندے چا اللہ کریم جل جلالہ حق بیخی پا خلق باندے لکا دا نور گندے واضح حق د اسلام بول بالا شو د کفر ملا ماتا شو او په کم جنگ کې چې د مشرکین عرب سرکردا د اسلام هغه دشمنان چې مسلمانانو باندې ډېر ظلمونه کړي هغه ټول تس نس شو هغه ټول مردار شو او اسلام ته الله یو عظیم کامیابی او فتح نصیب کړه او رب العزال خپل خصوصي تایید مدد او نصرت شامل حال کړ عزتمندو آغا مارکہ چه شوی دانو آغا پدغی اولسم در رمضان المبارک باندې شوی دا او مارکم د جمعې د مون د پس شروع شوی دا چونکې د کفارو ټولې مستی چې وي نو هغه په خپل معاشي طاقت باندې داسې وي چې مسلمانانو خو هجرت کړی او یا محصور په مکه معظمه کې کفار چې وو نو دوی به د شام نه د مختلفو ملکونو نه د تجارتونو روانو قافلې روانې وي او خوشحاله و په پیسه باندې نو کریم آقا مبارک د جنگی حکمت عمله ته دا ضروری وګڼله چې د دې ظلمونه به بندېږي هله چې مونږ د دې معیشت باندې یو کاري ضرب ولګو او د دې اقتصاد ته نقصان ورسو ډېر خلک اوس هم داسې دي که نه چې مونږ وایو چې د فلسطین د مظلومو مسلمانانو سره د اظهار یکجهتۍ دپاره او د اسرائیلو خلاف چې کوم دی د هغوی د مصنوعاتو بایکاټ وکړي نو هغوی وایي د مصنوعاتو بایکاټو باندې به څه چلو شي عزتمندو یاد ساته د کفر په اقتصادي طور باندې ملا ماتول دا زما د جانان مبارک د اقا وخت پالیسی وه نو چونکې ابو سفیان صاحب لا ایمان نو راوړی دی د یو ډېرې لویې قافلې سره د شام نه را روانو او هغه قافله کې تقریبا
د کفارو د قریشو د اکثریت د هغې د رؤساو مالونه و، د هغې مالونه و پکې، او دوی یو ځای را روانو. مدینې منورې جانان مبارک د صحابو یو ټولګی برابر که د دې دپاره چې د دې په دغې قافله باندې حمله وکړي او دا مال غنیمت په طور باندې حاصل کړي او د دې چې کوم معیشت ځان مضبوطی د هغې املا ماته کړي. چې جانان مبارک لښکر برابر که نو ابو سفیان صاحب ته د یو مخبر په ذریعه باندې پته ولګېده، نو هغه د قافلې رخ چې کوم دی طرف یې جدا که، په بل طرف باندې روان شو چې د مسلمانانو د حملې نه بچ شمه. او ډارې کې یو کس فوراً هغه یې ولېږه مکې معظمې ته په طور قاصد، ورته ویې تیز لاړ شه او قریشو ته خبر ورکه چې مالونه هم په خطره کې دي، زر تر زره ځان را ورسوئ. دی چې لاړه هلته د خپل لوښ سپېږمې کټ کړې، کجاوی پې الټه کړه او چغې والې چې مدد دپاره راشئ، مدد دپاره راشئ. قریش ورته ټول راجمع شو، ورته ویې څه چل دی؟ ورته ویې دغسې ستاسو ټول مالونه په خطره کې دي. محبوب علیه السلام یې ورته یاد کړ چې سره د صحابو ستاسو په قافله باندې حملې کولو والا دی، او شا به خپل قافله بچ کړئ، خپل تجارت بچ کړئ، خپل کاروبار بچ کړئ. لښکر دلته کې د ابوجهل په سربراهۍ کې تقریباً د 900 نه زیات لښکر چې دی دا په یو ټایم باندې تیار شو، او دوی ځان سره فوراً ساز و سامان، اگر چې ډېر مشران د قریشو پکې داسې وو چې هغوی د تلو موډ کې نه وو او هغوی یېرېدل، خو دا ابوجهل ډېر لوی په دغه وخت کې اصرار و، د هغه مخې ته څوک هم رانغلل. واقعات ډېر اوږده دي، خو چونکې د جمعې دا وخت مختصري، دوی ټول روان شو، د بدر طرف ته ټول روان شو د قافلې د بچ کېدو دپاره. په لاره کې دوی له خبر راغی چې بس قافله اوس محفوظ ده، تاسو واپس ځئ. خو ابوجهل وی نه، مونږ اوس راوتي یو. ځان سره یې د ورځې به لسو خان حلالول او دی ځان سره را روان کړل. اوښان ورسره و، شراب ورسره و، ټنګ ټکور ورسره و، چې چېرته به یې پړاو وکړ هلته به یې اوښان حلال کړل، غوښې به پخې شوې، ګډاګانې به وشوې، شراب به وڅښلی شو، جشن به مناو شو. په دې انداز باندې روانو چې ده ته خبر راغی چې یاره بس دې قافله محفوظ ده او هغه اوس په هغه لور باندې روانه ده، تاسو واپس ځئ. نو ابوجهل وی نه، اوس داسې نه کېږي، اوس به مونږ خامخا ځو، مونږ به 3 ورځې بدر کې تېروو، مونږ به خپل جشن مناوو، بیا به په ټول عرب کې زمونږ د بهادرۍ کیسې کېږي او د هغې نه پس به زمونږ واپسي وي. الله ته منظوره دا وه چې د کفر سرنګون کې دوی راورسېدل. بل طرف ته د دې د لښکر حالت دا و چې اسباب هم برابر و، مال و متاع هم برابر وه، د اوښانو یخنیانې وې او غوښې وې. بل طرف ته صحابه کرام د بې سر و سامانۍ په حالت کې چې د جنګ دپاره ورسره تور هم نه وې پوره، او د سورلۍ دپاره ورسره هم اوښان نه وو، د حلالولو خو بیا لرې خبره وه، او د جنګ دپاره ورسره اسونه هم نه وو. او په داسې حالت کې زما د مدینې منورې د جانان مبارک په آواز باندې لبیک ویو، د بدر طرف ته را روان شو. حضور چې کله دی را جمع کړل نو جانان مبارک دی نه بطور مشوره تپوس وکړه چې څه کول پکار دي. چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک مشوره وغوښته نو حضرت سیدنا مقداد بن اسود رضی الله تعالی عنہ مبارک پاسېده. اول 100 صحابه حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، مهاجرینو نه، بیا حضرت مقداد پاسېده او یا رسول الله مونږ داسې نه یو چې مونږ به د بن اسرائیلو غوندې تاسو ته ووایو فاذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، چې څنګه بن اسرائیلو حضرت موسی علیه السلام ته وی ته لاړ شه او ستا رب دې جنګ وکړي او ته جنګ وکړه، مونږ به دلته په ارام ناست یو، بلکې یا رسول الله مونږ خو ستا د ودحا رخسار داسې غلامان یو چې تاسو مبارک حکم وکړئ، ستاسو په حکم مبارک باندې به مونږ ستاسو نه مخکې، ستاسو نه وروستو، ستاسو نه ښي طرف ته، ستاسو مبارک زړه طرف ته جنګیږو به، په یو میدان باندې مونږ نه وروستو کېږو. حضور مبارک زړه ډېر خوشحاله شو په دې باندې. خو بیا هم جانان مبارک وفرمیل ماله مشوره راکئ، ماله مشوره راکئ. څو پرې جانان مبارک د مشورې ذکر وکړ نو انصار پوه شو، انصار پوه شو چې روی سخن چې دی دا زمونږ طرف ته دی. جانان مبارک زمونږ هم مشوره غواړي او رای غواړي. بیا هغې خپل چې کوم مشوره وه ایمان افروز، او په دغې کې بیا چې کله حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مبارک کومه مشوره ورکړې ده، یقین وکړئ د انسان سوچ و فکر حیران شي. د حضور زړه مبارک خوشحاله شو په
په دې خبرو باندې حضرت عبدالله ابن مسعود چې دی دا ډېر مشهور فقیه او محدث صحابي دی او ډېر صحابو به د ده نه د علم تنده ماتوله او ډېر لوی علمي خدمات دي. خو ده مبارک به فرمایل وی زما دا ټول علمي خدمات، زما دا ټول د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین خدمات، زما د احادیثو خدمات، زما د قرآن دا خدمات دا د قربان شي په هغه یوه جمله باندې د حضرت مقداد بن اسود چې کومه جمله حضور ته ویلې وه نو زما د ټول عمر د علمي خدمات دی ولا زه بدل کې ورکومه، خو ورته وایم چې هغه جمله راله راکړه چې کومه جمله دی د مدینې منورې جانان مبارک ته د بدر په وخت کې ویلې وه. کومه جمله چې یا رسول الله ته زمونږ نه تاسو مبارک تپوس کوئ نو مونږ خو حاضر یو، مونږ خو جنګېدو دپاره ولاړ یو. وی بیا قربان د دې جملې نه شم چې د دې جملې په اورېدو باندې اشرق وجه النبي صلی الله علیه و آله وسلم د حضور مخ مبارک باسم لکه د نور چې څنګه پړکېدونکې دی داسې روښانه به خو چې کله به جانان مبارک خوشحاله شو نو صحابه فرمایي چې بیا د خوشحالۍ په وخت کې به زما د کریم آقا مخ مبارک داسې ښکارېده کان الشمس تجري فی وجهي ته به وایې نن دا نور لاندې راکوز شوی دی زما د جانان په اننګو مبارکو کې ځلیږي. ځکه به عاشق صادق فرمایل مخ د یار شمس و قمر سره یو نه دي، ستا زلفان مشک و عنبر سره یو نه دي، چرته نرګس شیلا غزاله چرته حیف دی دغه ستا بسر سره یو نه دي، چرته ستا آبرو محراب او کمان چرته ستا قد سروې صنوبر سره یو نه دي، چې له زخمه مجروح صحت نه غواړي، ستا مجګان تیر و نشتر سره یو نه دي، چې دواړه کونه نه رسي بهاته، ستا سپین غاښ در او ګوهر سره یو نه دي، د مسیح د لاس ملهم او پټۍ دواړه دلربا او ستا پرهر سره یو نه دي، آینه د سکندر جام د جمشید ستا د کم شیدا جگر سره یو نه دي، او مخ د هر بلبل او هر گل ستا له مخه د محمد امین دفتر سره یو نه دي. حضرت عبدالله بن مسعود به فرمایل چې کاش د دې جملې قائل زوی د دې جملې ویونکې زوی دا اعزاز الله مال راکړی وی ما حضور ته داسې ویلی وی. دا عزتمندو دومره عظیمه جمله وه د حضور زړه مبارک خوشحالول. حضرت سعد ابن معاذ چې زما جانان مبارک تپوس وکړه بدر ته تله غواړي که تله نه غواړي، چام دا ونوی چې قربان تورې را سره نشته جنگ خو په تورو باندې کېږي، چام دا ونوی قربان سورلی نشته د روژې میاشت ده سفر به څنګه کوو، چام دا ونوی چې یا رسول الله تعداد کم دی په 350 کسانو باندې به د زرو مقابله څنګه کوو. بلکې حضرت سعد ابن معاذ فرمایل سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا وخذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول الله ستاسو مبارکو چې څه خوښه وي چا سره وایه دوستیو کې مونږ به دوستی کوو، چا سره وایه دشمنیو کې مونږ به دشمنی کوو، چا سره یا رسول الله تاسو مبارکو زمونږ مال خپل نه دی ټول ستاسو دی، چې څه رانه غواړئ نو تاسو رانه واخلئ، چې څه راته پرېږدی نو پرېږدی. یا رسول الله چې کوم مال تاسو زمونږ نه واخلئ هغه مال به ډېر بهتر وي د هغې نه چې کوم مونږ سره پاتې شي. او یا رسول الله دا خو بدر مخامخ دی دا ځای دی، تاسو چې حکم وکئ نو مونږ به ستاسو په حکم باندې د برکالغمات پورې ملاړ شو او ستاسو په حکم باندې به مونږ خپل اسونه په سمندر باندې ور واچو. چې د دې خبرې اورېدلو چې د محبوب علیه السلام په مخ مبارک باندې د خوشحالۍ اثرات راغلل. اوس عزتمندو چا چې حضور خوشحاله کو، حضرت امیر المجاهدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه به چې کله د حضرت سعد ابن معاذ دا حدیث مبارک بیاناو وی به چې کله د مبارک رب ولګېده په غزوه خندق کې او هغه دا مبارک هغه لاس نه وینې روانې شوې نو حضور علیه السلام مبارک د ده دپاره خیمه د خپل د مسجد نبوي سره متصل ولګوله او چې کله متصل ولګوله چې حضور به جماعت ته راته او کله به منځ کو نو راتلو کې به هم د حضرت سعد پوښتنه کوله او په تلو کې به هم د حضرت سعد خیمې له لاړو دغه پوښتنه به یې وکړه. دا باباجي مبارک چې فرمایي که نه چې زهر اخره چې دارو د رغېدو خوري ستا له شوکه چې محمد امین بیمار شو. دا بیماری خو داسې وه چې حضرت سعد وی چې مزه خو یې اوس وکړه خوند خو یې اوس وکړه چې سهار هم د زما د جانان مبارک صحبت ملاویږي معیت ملاویږي
ماسپښین هم ملاویږي، مازدیګر هم ملاویږي، ماښام هم ملاویږي، ماسخوتن هم ملاویږي. د دې زخم نه خړو روغوالی په کار نه دی. نو عزتمندو حضور یې خوشحاله کړی و. نو چې کله قدردانو د مبارک کله وفات شو، دا حدیث خو ډېر اوږد دی. مور چونکې ځوان و، 33 کاله عمر و، ځوان و بلکل ینګ و. نو چې کله وفات شو نو په مور بیبي باندې ډېر لوی غم و، ډېر غټ غم و پې. ظاهره خبره د ځوان بچی ته جدا شوی و. نو مور یې راغله او ډېره پریشانه وه، په ژړا او فریاد کې وه. زما جانان مبارک ورته فرمایي مورې ولې جاړې؟ ته په هغه بچي باندې جاړې چې د کم بچي د استقبال دپاره او د هغه د جنازې د اوچتولو دپاره فرښتې راغلې وې. د اسمان نه فرښتې راغلې وې د هغه د جنازې د اوچتولو دپاره، د هغه د دیدن دپاره. د الله دومره فرښتې چرته نه دي راغلې چې کومې فرښتې د حضرت سعد په مرګ باندې ځمکې ته راکوزې شوي. او بیا ورته فرمایي چې ته ولې جاړې؟ تر اوسه پورې الله د چا سره داسې نه دی ملو شوی لکه څنګه چې ستا د زوی سره ملو شوی دی. د عزتمندو امیر المجاهدین به فرمایل ولې به نه ملاوېده؟ الله به ورسره په خوشحالۍ ولې نه ملاوېده چې حضرت سعد کله زما جانان مبارک خوشحاله که، زما محبوب د بدر په میدان باندې خوشحاله که، نو د حضور چې مبارک په مخ باندې چې چا مسکا راوستې وه، خوشحالي راوستې وه، نو چې کله رب د هغې حضرت سعد سره ملاوېده نو الله هم ورسره په خوشحالۍ باندې ملو شو. ځکه عزتمندو یو هم دا ونه وی چې قربان نه دي تله پکار. بدر ته قافله روانه شوه. علي المرتضی شهر خدا فرمایي چې 18 د رمضان المبارک باندې چې کله معرکه کېده او زما جانان مبارک وکتل چې صرف په میدان باندې 315 جانثاران موجود دي، دا باقي حضور په خپل اختیار باندې بدر کې شامل کړي وو. او مخامخ دومره لوی لښکر دی. وی کریم آقا مبارک له موږ یو صاحبان وتړه او په هغې کې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک له موږ استوګنه وکړه او د هغې کې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک ته پهردار ودرېدل. نو مدینې منورې جانان مبارک موږ ټولو ته ویې چې تاسو ارام وکئ، یعنی چې معرکه سبا چې تاسو ستړي ارام وکئ. وی ما ولیده وهو قائم یصلي تحت الشجرة ویبکي. وی حضور ټوله شپه د ونې د لاندې الله جل جلاله ته جړاګانې کړي، ټوله شپه الله جل جلاله ته جړاګانې کړي دي. او چې زه به رالم نو حضور به په سجده باندې پروت و او د یا حی یا قیوم ورد به د حضور علیه السلام په زبان مبارک باندې و. بابا جی مبارک به فرمایل وی دا اسم اعظم دی، و یا حی یا قیوم چې انسان ویم په ده باندې ونې ذکر شي. او حضور علیه السلام مبارک مسلسل د بدر په میدان باندې د یا حی یا قیوم ورد کړی دی، مسلسل یې کړی دی. او تر دې پورې چې کله به جانان مبارک دعا دپاره بطور مناجات لاسونه پورته کړل چې یا الله د فرښتو په ذریعه باندې د دې لښکر مدد وکړه. نو کله به محبوبانه او نیازبین انداز خپل که او وی به فرمایل چې یا الله که دې ټولګي شکست خوړه چې کم نن ما بدر ته راوستی دی، که دم شکست خوړه دې ټولګي نو په مخ د ځمکه به ستا د نوم اخیستو والا څوک پاتې نه شي. کفر ابه راوچت شي، اسلام به سرنګون شي، په مخ د ځمکه به یا الله ستا د نوم اخیستو والا څوک پاتې نه شي. که دې ټولګي نن شکست خوړه چې کم ټولګي نن ما د بدر میدان ته راوستی دی، که دې شکست خوړه وی په داسې انداز باندې زما جانان مبارک دومره به لاسونه پورته کړل چې د لاسونو پورته کېدو اوچتېدو سره به زما د کریم آقا مبارک د ولو مبارک له څادر لاندې پرېوته، څادر به تېنه لاندې پرېوته. وی بیا هم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک د حضور سره ناستو او زما جانان مبارک نه به یې لاسونه تو کړل او هغه څادر به د حضور علیه السلام په اوږو مبارکو باندې واپس کېښوده او ورته به وی بس دی یا رسول الله چې څه وعده تا سره الله کړې ده هغه به الله کریم جل جلاله پوره کوي. تاسو خو نن الله ته د زارۍ او د دعاګانو یو حد وکړه چې څه وعده الله کړې ده پوره کوي به او د جانان په زبان مبارک باندې به دا ورد یا حی یا قیوم چې ناڅاپه حضور د سجدې نه سر راپورته کړ او وی صحابه مبارک شه دغه دی جبرائیل ولاړ دی سره د فرښتو او ستاسو د مدد دپاره الله کریم جل جلاله رالیږلی، ستاسو د تایید او د مدد او د نصرت دپاره الله کریم جل جلاله دا د فرښتې راولېږلې چې د هغې تفصیلي ذکر بیا په قرآن عظیم الشان کې دی. عزتمندو
الله کریم جل جلاله په بدر کې یو عظیم فتح اسلام لور کړه، یو عظیم کامیابی الله کریم جل جلاله اسلام لور کړه. او زما جانان مبارک چې یو شپه مخکې کومه نقشه راښکلې وه چې هذا مصرع فلان و هذا مصرع فلان، چې په دې ځای به فلانې کافر مردارېږي، په دې ځای به فلانې وي، په دې ځای به فلانې وي. صحابه قسم خوري چې یو مخوا دې خوا نو ټول هماغلته مردار پراته وو. عزتمندو د دومره لوی عظیمه معرکې نه په دې ورځ باندې زما د مختصرا د بیانولو یو مقصد و، او هغه مقصد دا و چې اسلام نه د اسبابو محتاج دی. پوهېږئ دې باندې اسبابو ذکر یې کړی دی، د خذو حذرکم ذکر یې کړی دی. محتاج نه دی بلکې دا اسباب خپل ځان ته محتاج کوي، حالات خپل ځان ته محتاج کوي. نه چې کوم دی یاد ساته ډېر افرادي قوت د اسلام دپاره چې انسان دا وایي چې زه په اقلیت کې ما سره تعداد ډېر نشته، نه دا ویلی شي چې ما سره مال و دولت ډېر نشته، بلکې اسلام له الله کریم جل جلاله یو خپل قوت او طاقت ورکړی. ځکه علامه اقبال فرمایي سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. ډېر خلک داسې وي که نه څو ټکي ووایي چې ته کالج یونیورسټۍ کې او بیا ته نشی نه جوړ شي، بیا کینی او وایي چې نه مونږ چېرته جهاد کولی شو. پخوانی خبرې وې، اوس د ټکنالوجي دور دی او اوس د بټنو دور دی، اوس به دا کوو دا کوو، د هغې نه پس به مونږ د عالم کفر مقابله کوو. نو قلندر لاهوري علامه اقبال چې و د په یورپ کې سبق ویلی او دې د هغه ځای نه فارغ و، خو هغه فرمایي چې سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبھی زری سے نہیں، اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں. اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں، اگر جواں ہوں میرے قوم کی جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. فرمائی چې دا وجه نه ده چې مونږ سره اسباب نو مونږ شکست خوړلی دی، بلکې مونږ صرف 315 کسه میدان کې وو، اته تورې را سره په لاس کې وې، او د خوراک دپاره کجورې مکمل نه وې، او د تلو دپاره سورلۍ مکمل نه وې، او بیا مو د زرو مسلح کسانو چې تورې هم ډېرې وې، اسباب هم ډېر وو، نیزې هم ډېرې وې، همدغه رنګې د هغې عددي قوت هم ډېر و، مګر د هغې باوجود اسلام له الله کریم جل جلاله کامیابی ورکړې ده. وجه دا ده چې رب لا یزال اسلام له یو خپل طاقت ورکړی دی او دا ناقابل یقین او ناقابل شکست قوت دی. نن عزتمندو دومره اسرائیل چې دي موټی اسرائیل هغه لګیا دي په ټوله دنیا باندې حکومت کوي. نن هغې لګیا دي ټوله دنیا علاوه د فلسطین نه چې هغه مقبوضه نه دی، باقي ټوله دنیا مقبوضه ده. پوهېږئ پې هغه آزاد خلک دي چې تر اوسه پورې مړه شو، شهیدان شو، ټوکړې ټوکړې شو، بچي د هغې په وړاندې د هغې د کیمې جوړې شوې، ټوکړې جوړې شوې، د هغې باوجود هغې په خپل موقف باندې ولاړ دي. تاسو به نه کتلې چرته، تاسو یقین وکړئ که داسې د دې په 100 چنده کمه حمله یوم په پاکستان باندې وشوه، د دې خلکو چغې به ووینئ، د دې مافیګانې به ووینئ، او د دوی چې کوم دی د میدان نه دا هغه خلک دي چې تر اوسه پورې لا بلا تاسو یو ویډیو هم نه لیدلی چې په هغې کې دا ویلي چې مونږ اسرائیلو ته څه کوو، مونږ اسرائیلو ته وایو چې بس کې په مونږ باندې نور ظلم مه کوئ، مونږ ته معافي راکئ او مونږ پناه غواړو، مونږ دا غواړو. قسم درته خورم د ماشوم بچي نه هم چې انټرویو اخلي، ماشوم بچی هم لګیا دی او وایي زه او زما خاندان ټول به د مسجد اقصا نه قرباني. عزتمندو دا اسرائیل چې په دې ټوله دنیا حکومت کوي د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه صرف دا ده چې مونږ اسبابو پسې شو، ایماني طاقت مو هېر کړ. چې کم طاقت الله اسلام له ورکړی دی، کم طاقت الله د حضور عشق و وفا له ورکړی دی، هغه طاقت مونږ هېر کړ. مونږ که د بدر معرکه را یاده کړو نو مونږ ته به دا واضحه شي چې اوس خو د مسلمانانو تعداد چې دی دا د 1.5 ارب نه هم زیات دی. د څومره نه؟ د 1.5 ارب نه هم زیات دی. د دنیا بهترین فوجونه دي ورسره، د دنیا بهترین طاقتونه دي ورسره، او د دنیا بهترین اسباب وسایل مال و متاع دي ورسره، اټمي طاقتونه دي ورسره. که نشته صرف یو څیز ورسره نشته چې هغې ته غیرت ایماني وایي، که نشته صرف یو څیز ورسره نشته چې هغه مرګ له په سترګو کې سترګې ورکول دي. ورنه نفوس ډېر زیات دي، اسباب ډېر زیات دي، مال و متاع هم ډېر دي، میزایل او ټینکونه هم ډېر زیات دي، جازونه هم ډېر زیات دي. الله کریم جل جلاله د عالم اسلام ته ایمانی طاقت نصیب کی. عزتمندو د زړه نه وینې اوساسي انسان چې په دې داسې حالاتو کې ډېر تکلیف ده ماحول دی. فلسطین مناظر انسان قطعی نشي. په دې روژه کې چې غریب نه غریب سړی هم دا وایي چې زه خپلو بچو له به رزق یو سم فراخه په ځان به سختي تېره کړم، لږ زیات خرچ به وکړم. په دې روژه کې هغه ښکلي خلک
هغه خلک چې هغې له الله ډېر شته ورکړي وو، هغه علاقه چې هغې له الله برکتونه ورکړي وو او د هغې پکې ډېر ښه ژوند تېرېده، هغې د روژه ماتې د یوې کجورې دپاره هم بېتابه دي، هغې د یو ګیلاس او د یو بوتل اوبو دپاره هم بېتابه دي، د هغې ماشومان ګلونه ولاړ وي او د ماښامي ته نږدې ټایم وي او خپلو مشرانو دپاره د روژه ماتې دپاره په یو جام کې په یو کاسه کې معمولي شانتې وریجې یا معمولي شانتې سسیز وړي چې د هغې په حلق معمولي شان تر شي او ناڅاپه په هماغه هجوم باندې په هماغه اوږو تږو زمونږ د فلسطین پرونو باندې څه چلو شي، په هغې باندې حمله وشي او هغه پلاران چې په دې تمه چې مونږ له به اوس یو نوړی نوړی روټۍ راوړي، مونږ له به یو بوتل اوبه راوړي، د هغې بچو غوښې او د هغې ټوکړې چې کوم دی بیا هغه پلاران راغونډئ، هېڅ قسمه پروا نشته د ټول دنیا. هغه زمونږ مرکز د عشق او د وفا حجاز مقدس سعودي عرب داسې دی چې فلسطین ته پکې دعا قدر هم نشي کولی، اسرائیلو ته پکې خیرې قدر هم نشي کولی. د بې بسۍ دا علم دی چې ستا په ملک کې د هغې دپاره کلک اډر شوی دی چې ګورې د فلسطین په حق کې به څوک اواز پورته نه کړي، چې څوک راپورته کېږي هغې باندې ډایرکټ پرچې کوئ، باقاعده د هغې دپاره لابینګ کېږي، د هغې د تسلیمولو دپاره خبرې کېږي، د هغې خلاف اواز قدر نشته. په یو داسې ماحول کې کم از کم مسلمانانو له دا پکار دي چې څنګه مې درته اول کې وویل چې حضور چې کله د بدر کې د کفارو په دغې قافله باندې حمله کوله نو زما د جانان مبارک د دې اقتصادي لاین کټ کو، دې له معاشي طور باندې څه کوله کمزوري ورکوله، نو کم از کم چې موږ د دې بایکاټ خو کولی شو، د دې د مصنوعاتو بایکاټ خو کولی شو چې د دې مصنوعات نه زموږ دکانونو کې پراته وي او نه زموږ د اغستو دپاره د دې څوک وي. که یو دکاندار د خپل ذات دغه نه مجبور شي سودا نه، نو چې هغه ته پته ولګي چې د دې اغستو والا څوک نشته هغه بیا نه راوړي، خو هغه ته پته یې که نه چې اغستو والا دا پروا نه کوي چې دا زه د خپل د مسلمانو فلسطینیانو وینې څکمه او که نه کوک او پیپسي څکمه، پوهېږئ دې باندې هغه ته دا پته نه لګي، لہذا ټول په جمع باندې دا عزم وکئ او د دې مظلومانو دپاره دعاګانې هم کوئ چې الله کریم جل جلاله اسلام له عالم اسلام له مضبوط او نران لیډران ورکي او حماس له الله کریم عظیم فتح او کامیابی ورکي او زمونږه د فلسطین د مظلوم مسلمانانو الله کریم مل او مددگار شي، اسرائیل خدای د خپل قهر او غضب په څپېړه ټوکړي ټوکړي کړي. امین. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله کریم جل جلاله ټول دوستانو د راتلل او د حاضري په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظور کړه، دوان جهان خیرونه او خوشحالۍ د ټولو نصیب وګرځوه. د بدر د شهداو په طفیل او په خاطر باندې خدای اسلام ته فتح ورکړه، فلسطین مجاهدینو ته الله کامیابی نصیب کړه، اسرائیل او دغه حمایتیان خدای د خپل قهر او غضب په څپېړه تباه او برباد کړه. یا الله کریم جل جلاله حاضره مجمع کې خدای چې څومره دوستان راغلي چې څه مشکلات او محتاجۍ دي خدای ټول مشکلات آسان کړه، محتاجۍ ختم کړه. زمونږ دلته د جبار شریف د نورالامین صاحب دی والده پرون وفات شوې ده، دعا ورته وکړه الله کریم جل جلاله یې کامل او مکمل مغفرت نصیب کړي، الله پاک یې جنت الفردوس کې اعلی مقامونه مرتبې نصیب کړي، پسماندګانو ته رب العزال صبر جمیل اجر عظیم ورکړي، باقي ورته الله ډېر لوی خیر پېښ کړي. دلته په دې مقبره کې چاپېر چم چې څومره مشران او کشران دنیا نه رحلت کړی دی خدای ټولو مغفرت نصیب کړي، بابا جي صاحب مبارک درجات بلند کړي، امیر المجاهدین درجات بلند کړي، د سلسلې د ټولو صاحبانو مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جي صاحب مبارک او د ټولو صاحبانو خدای درجات بلند کړي، د هغې د جهادونو د هغې د هغه عظیم و جذبو په طفیل او په خاطر باندې خدای په دې وطن باندې اسلام قانون نافذ کړي. یا الله عالم کفر په خپل قهر او غضب تباه او برباد کړي. مسلمانانو ته الله کریم د خپل حبیب علیه الصلاۃ والسلام مبارک د دین باندې د حمیت او د غیرت او د ننګ جذبه نصیب وګرځي. حاجی آباد شریف خدای په دین باندې قائم او دائم او آباد ولري. تصوف سلوک د علم عرفان عظیم دینی او روحاني مرکز وګرځي. جامع امینیه قادریه چې اختر نه پس ان شاء الله باقاعده آغاز کیږي او ورسره عالمین ایجوکیشن سیستم چې دینی او عصري علوم دواړه چې بل ورځ په یکم باندې آغاز دی. دعا وکړئ چې الله کریم جل جلاله پکې د دغې مخلوق دپاره خیر واچوي او رب العزال د دې ماشومانو ګلونو بچو د روښانه مستقبل سبب او ذریعه وګرځي. او یا الله کریم جل جلاله حاضره مجمع کې خدایا چې څوک راغلي دي د چا څه مشکلات دي چا څه محتاجۍ دي د خپل جانان په خاطر خدای ټول مشکلات آسان کړي، محتاجۍ خدای پاک ختمې کړي، زموږ نه راضي شي، اخر خاتمه په ایمان کې. وصلی الله تعالی